بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، په سوشل میډیا باندې د یو څو ورځو نه یو خبره چلیږي چې د پښتونخوا په مختلفو غرونو کې یعنې ځنګلونو کې اورونه لګېدلي دي. اول خو دلته دا سوال پیدا کیږي چې آیا دا اورونه لګوي څوک؟ اخر دا څوک دی چې زموږ د ځنګلونو تباهي کوي؟ ځکه ځنګلونه خو د الله تعالی یو نعمت دی زموږ دپاره چې کوم ځای کې ځنګلونه آباد وي هلته ماحول صفا وي او هغه ځای د ښایست نه هم ډک وي. خو د افسوس خبره دا ده چې مونږ د خپلو ځنګلونو حفاظت نه کوو، اورونه ورته مونږ لګوو او بیا وایو چې حکومت په دې باندې څه ایکشن نه اخلي. ټیک ده، حکومت له خو پکار ده چې د دې څه اقدام وکړي، خو زمونږ او ستاسو هم څه فرض جوړیږي چې مونږ د دې خیال وساتو. خو بیا هم اوس چې اورونه لګېدل دي په غرونو کې او هغه هم زیاتر د پښتونخوا په غرونو کې، نو دا ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت د هغې دپاره څه اقدام نه کوي. ځکه زیاتره خلک په سوشل میډیا باندې لګیا دي او وایي چې حکومت هیڅ اقدام هم نه کوي. خو یاد دې وي کله چې هم داسې واقعیت راځي دا د الله د طرفه په موږ باندې یو عذاب وي. ځکه که تاسو وګورئ بارانونه په موږ باندې بند دي، ځنګلونه زموږ اورونه علي، نو د دې غټه وجه دا ده چې موږ د الله تعالی نه غافله یو. الله تعالی زموږ نه ناراضه شوی دی. موږ خو د حکومتونو نه ګیلې کوو چې هغو څه اقدام نه کوي، خو آیا موږ دا سوچ کړی دی چې که چېرې موږ الله طرف ته متوجه شو او د هغه نه وغواړو نو الله ته هیڅ ګران نه دي. دا هر څه چې راځي دا صرف او صرف زموږ د اعمالو د وجې راځي چې الله زموږ نه ناراضه شوی وي. ځکه که تاسو وګورئ بارانونه هم په موږ باندې د ډېرې مودې نه بند دي چې د هغې د وجې نه صرف انسانانو ته بلکې ټولو ځناورو ته هم تکلیف دی. خو بیا هم موږ نه راوځو چې د هغې دپاره دعا وکړو یا د هغې دپاره استقاګانې وکړو، بلکې خاموش یو. که الله تعالی په موږ باندې خپل رحمت بند کړي یا یې بند نه کړي، نو نه د الله تعالی په قدرتونو کې څه کمی راتلی شي او نه زیاتی راتلی شي. خو صرف او صرف الله تعالی مونږ معلوموي چې آیا زه په خپلو بندګانو باندې خپل رحمت بند کړم نو زما بنده به ما ته متوجه شي او زما نه به وغواړي. خو بیا هم مونږ الله ته نه متوجه کیږو. د دې هر څه باوجود چې بارانونه په مونږ باندې بند دي، ځنګلونه زموږ اورونه اخلي، نور مختلف قسمو تکلیفونه په مونږ باندې راځي، د دې صرف او صرف دا وجه ده چې الله تعالی زموږ نه ناراضه شوی دی. که چېرې څوک ووایي چې د باران لپاره دعا وکړئ نو هغه خو 10 سکنډه لاس خلک پورته کړي، نو آیا په 10 سکنډه کې دعا کیږي د زړه نه؟ څوک هم چې زما د اواز اوري د خدای دپاره راوځئ، استقاګانې وکړئ او د الله تعالی نه ډېر په عاجزۍ سره وغواړئ چې موږ باندې د رحمت باران وکړي.